الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب دا सूरत बकरा आयत नंबर 282 दे او د دې آیت نوم دے آیت المداینه او اطول آیل قرآن د قرآن کریم د ټولو آیتونو طویل ترین آیت ده او د مسائلو په لحاظ باندې هم په دې کې ډېر ګڼ مسائل ذکر شوي دي داسې چې جدا جدا هر مسله ځان له سړی ذکر کوي تقریبا په دې کې 22 مسائل ذکر شوي دي په دې آیت مبارک کې 22 مسائل مخکې د سود او د ربا ذکر وشو چې دا حرام بیع ده باطل بیع ده اوس هغه بیعات ذکر کوي هغه بیع ذکر کوي چې هغه جایز ده او هغه شرعي بیع ده او د بیعي اصول ذکر کوي چې دا اصول تاسو زده کوي او د باطلو بیعاتو نه ځان وساتئ آیت المداینه یعنی د لین دین آیت په بیع کې په شرع کې چې د لین دین ویل کېږي بعضې مسائل په دې کې پیدا کېږي او دغه مسایلو د بچاو د پاره الله رب العالمین دلته څه بعضې احکام او وسایل ذکر کړي دي چې دې مسایلو باندې عمل وشي نو بیا به دا جګړې مګړې نه به راځي فساد به نه راځي منګه وایي چې 12 قسمه بیع دي جایز او ناجایز بیعات دا 12 فقهاو چې هر بیعه چې دا مفضي منازعې ته وي نو دا به فاسد دی مفضي الی المنازعه په هغه بیعاتو کې یو بیع د هغې ته وي بیع السلم بیع سلم څه ته ویل کېږي بیع سلم دې ته ویل کېږي چې بیع العاجل بالعاجل بیع العاجل بالعاجل چې مشتری پیسې مخکې ورکړي او بیا مبیع وروسته علي یعنی دې ورځو کې خلک دا دي غنمې کرلي دي نو دا چې کله د مۍ میاشت راشي نو په مۍ په میاشت کې بیا خلک د غنمو کټینګ کوي او د هغې ریبل ګیري وي نو په دې میاشت کې په دې اپریل کې سړی چاله پیسې ورکړي چې مالا به ته 10 منه یا 13 منه یا دومره غنم راکې نو عاجلن ول پیسې ورکړي عاجلن پیسې ورکړي او ورته وي چې مالا به د په منی کې یا په شکال کې پلاني میاشت کې پاړ کې به ته مالا بیا غنم راکې دې ته بیع السلم وایي دا یو جایز بیع ده خو د هغې دپاره شریعت اصول ذکر کړي دي چې دا معامله لیکل ضروري دي چې دا معامله به خامخا لیکل کېږي چې دا پلانې بایع دی دا پلانې مشتری دی د دې په منځ کې د عقد وشو پیسې ورکړلې غنم به وروسته ورکوي پیسې دومره ورکړلې غنم به دومره مکان د تسلیم به کمی وخت به کمی په کم ټایم به ورکوي په کم وخت به ورکوي دا ټول شرایط د سلم شرایط به ولیکي دې ته بیع السلم وایي دا یو جایزه بیع ده چونکې دا د قرض معامله ده بیع السلم مستقل او د قرض معامله ده نو د قرض د لیکلو دپاره الله حکم وکړو نو علماء دا لیکلی دي چې دا آیتو دا د آیت المداینه ده او دې ته آیت السلم هم ویلی شوی دی چې په دې کې د بیع سلم تذکره شوې ده نو که دا بیع سلم د دام لیکل غواړي او که عام قرض دی هم دا لیکل غواړي ځکه چې کله قرض ونه لیکلی شي نو په دې کې بیا مسایل راځي وروستو بیا دا راځي که لاس په لاس بیع ده نو په هغې کې هم لیکل بد نه دي البته دا لیکل ضروري نه دي ځکه په مخامخ بیع کې لاس په لاس بیع کې مسلې نه راځي یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو دا امور انتظامیه دی پدې کې اذا تداینتم اذا تعاملتم کله چې معامله کوئ د یو بل سره بدین د سلم یا بدین د قرض معامله دین قرض ته وي الی اجل مسمن دا شرط د بیع سلم د پاره چې اجل به پدې کې معلومي الی اجل مسمن د یو معلوم وخت پورې فاکتبوه نو دا مسله ولیکئ دا بیع ولیکئ چې پیسې څومره میلاو شوي دي او مال به کله ورکوي مبیع به کله ورکوي
وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب لیکل دی وکی بینکم استاسو مینس کې کاتب لیکن کې بالعدل په انصاف سره انصاف لیکل بداوی اسنو پیسې کمی ولیکي یا دا چا غنم کم ولیکي یا زیات ولیکي دا بیا د بنصافۍ لیکلي دا لیکل به څوک کوي که بار څوک کولی شي که په خپله باندې کوي به بل چا باندې کوي البته که په خپله باندې دی متعاقدینو لیکل نشو کولی نو شریعت وایي چې بل څوک دی لیکل وکړي خو هغوی دي هم په عدل او انصاف لیکل وکړي ولا یأبه کاتب ان یکتبه دا مسله ده ولا یأبه انکار به نه کوي کاتب لیکونکی یکتبه د لیکلو نه یو تعلیم یافته کس دی او هغه ته چې راشه لیکل وکړو دا به لیکل کوي انکار به نه کوي دا تعاون دی تعاون البر والتقوى کما علمه الله څنګه لیکل وکړي څنګه چې الله درته ښودلی دي لیکل کم لیکل چې الله درته ښودلی دي لیکل څنګه کوي با لیکل عرض نویسان چې کوم لیکل کوي د سټامپ پیپر نو باغ کې لیکي فریق اول دا دی فریق ثانی دا دی فریق اول نوم ولیکي او د پلار نوم ولیکي د ځای نوم ولیکي شناختی کارت نمبر ولیکي نن سبا دقه لیکلی او بیا په آخر کې چا لیکلی دی هغه به قلم فلان د پلانی لیکلی دی نوم دی او د پلانی ځای دی د شناختی کارت نمبر دی او په دې کې بیا گواهان دادي دغه گواهانو نمونه د پلار نمونه د شناختی کارت نمبر یې دقه ته ویلي کما علمه الله فلیکتب دا لیکل خامخه وکړي وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربا اوس کله چې لیکون کې د بار نه راشي نو هغه ته به املا څوک وایي نو په چا باندې چې حق ورپورې دی یعنی مستقرض چې چاته وایي مستقرض چا چې قرض اخیستی دی چا په ذمواري چې مال ادا کول دي اب ورته املا وایي وليملل املا دی وی الذي هغه سړی علیه چې بده باندې الحق حق دی ولې د دې لپاره چې دا په ځان باندې حق لازم وګڼي چې او دا په ما باندې شو اگر چې دا لیکل دا قرض ورکون کې هم کولی شي چې دا قرض ورکون کې ورته چې لیکا ما در دومره پیسې ورکړلې او دا مال دومره غنم راکړي خدای یو قسم دعوه ده خدا کله چې چا په ذمواري باندې غنم دی وربشي دی یا مبيع ورکول دی نو هغه چې کله وي چې هو د سیولي کا د مال دومره پیسې راکړلې او زما په ذمه باندې دا شی دی ورکوم به ورلنو په دې کې یو قسم اعتراف ته په دې کې ډیر خیر دی ځکه الله وی چې لیکل بدابل املا بدابل وي وليملل املا دی وی الذي هغه سوغالي چې په دبانې الحق حق دی او قرض دی حق نه مراد قرض دین وليتق الله او د الله نه دی وریږي رب او چې رب د خپل رب نه وریږي دروغ دیونه وي چې په دبانې لس منه دی دا وي چې زولا اتور کوم نو دا وضاحت وشو د الله نه دی وریږي او بیان دی صحیح وږي ولا يبخس کمه دینه کې منه د دې حق ناشئا معمولی ونه کمه بنه کې ټول ولیکي فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ولا يستطيع يمل الله هو فليملل وليه بالعدل دلته درې مسلې دي درې مسلې دا چې کوم سړی په دبانې حق ورپورې دی او د په ذمواري کې دا دی چې دا ولا مال ورکوي دا سړی یا کم عقل دی سفیه دی په خبره نه پوهېږي هسې نه چې په ده باندې ورکول د لسو مني او په ځان باندې 50 منه چېرته ولیکي نو دا خو هم زیاتی دی دویم نمبر دا چې ضعیف دی ضعیف دوه قسمه دی یا ضعیف ماشوم دی او یا ډېر بوډا دی ډېر بوډا دی هغه نه هم خبرې هېرېږي ماشوم په خبره کې خطا کېږي دوه شو او دریم ولا یستطیع یمل املا نشي ویلی یا چاړه دی او یا دا کم کس چې لیکل کې د هغه په ژبه نه پوهېږي دا ټولې خبرې په دې کې راځي نو بیا به املا څوک وایي نو بیا به د هغه چې کوم وارث دی نو هغه به ورسره کینی چې زما په پلار باندې زما په نیکه باندې زما په دې پلاني باندې دومره حق د پلاني ورپورې شو او په دې تاریخ باندې په دې مکان باندې به دا پیسې او دا شی موږ ول ورکوو فإن كان كو الذي هغه کس علی چې بده باندې الحق حق دی سفیان کم قلو کم سفیه عقل کم او ضعیفا یا کمزور او لا یستطيع طاقت نه لرو یمل دملا ویلو هو د خپل باندې فلیملل املا دی وی ولیه وارث د صاحب حق ولی دی وارث دی املا وی بالعدل په انصاف باندې انصاف دا سنا چرتا پلار توانینه کی نکه توانینه کی دلس په شل ولی کی یکمن لګي واستشهدوا شهیدین من رجالکم وز دا مخ کې لیکل شو په بیع سلام کې دوه خبرې دي یو دا چې لیکل وکي او دویم نمبر مخ کې منګو ویل چې د لیکلو سره سره گواهان نو دا گواهانو باقاعده په لیکلو کې راولي په هغه زمانه کې شاید داسې بوا چې په تېره زمانه کې لیکل بزان له گواهان به جدا جدا نن سبا خدا سے کیږي چې کله لیکل کیږي نو باغې کې باقاعده تور باندې په آخر کې گواهان لیکل کیږي دا صحیح طریقه ده چې گواهان ولیکل شي دا غوښنه شناختی کارت نمبر یې دسخط واغستې شي او دغه گواهان بیا
په وخت د تحمل د گواهی کې برازي او په وخت د ادا د گواهی یو تحمل د شهادت بل ادا او شهادت تحمل د شهادت خدا دې چې بده قضیه کې دا گواهی کوي چې زمان نمولي کې دوا غستله او ادا د شهادت دار کې سبا چر در قاضي په عدالت کې ضرورت راځي نو دا برازي دا گواهی وکي بیا واستشهدوا شهیدین من رجالکم او تاسو گواهان قائم کړئ شهیدین دوا من رجالکم د سړو تاسو نه چې دا سړی وي فإن لم يكونا رجلين نو گواهان به سړی وي ولی ځکه زنانه کمزوري دي دا غوینه هیرم ډیر زیات کیږي یو نو کټولې خزي شي ناسینو خبره تیری شي خزي حقیقت داسې ده کله کله لس خزي به یو ته ورته دا خبره څنګه دا موږ نه یره دا لس خو یری د خزو عقل کمزور دی او دا وسره الله رب العالمین رعایت کړی دی که د خزو عقل چیرته کامل بیا به ډیر ګرانه وا ځکه بیا به سره خوندانو گزاره نشو کولی دا خزو الله عقل کم ور کړی دی په دیو جبانی بازي ذمہواری په دی باندې دي نه کدی خزي عقل هم د کامل وي څنګه چې د سړی وي نو بیا وي چې دا بچي زنمونم ته منوا دا بچي ستام دي زمام دي نسب خو پتا بسې بسته صفا کوا او د غل امتیاز تنظیم ته کوا پمپر ول بخپل باندې کوا دا مسلې چې کله د خزو شروع کړي بیا خو دنیا نه چلیدله دیو جبانی دنیا چلیږي د حاکم او د محکوم په تصور باندې حاکم او محکوم په تصور دنیا چلیږي په دیو جبانی مولانا مودودی رحمه الله وی کنا چې په یورپ کې چې کومې خزي حقوق غواړي دا د خزو حقوق نه غواړي دا د سړو حقوق غواړي ډېر ښکلې خبره ده د یورپ خزي چې کوم د هیومن رائټس خبره کوي د انساني او د بنیادی حقوقو نو هغوی بالفرض که د ښځو حقوق غوښتی نو بیا خو ټیک خبره وه اسلام له ورکړي دي ورکو به ورله خو دغه د یورپ دا زنانه د ښځو د حقوقو په اړه کې د سړو حقوق غواړي یعنی کم کارونو چې د سړو دي هغه غواړي یعنی لوپټنه په سر دا خو د سړو کار دی پرده به نه کوو دا خو د سړو کار دی یا دا چې موږ به هم دیاړیانې کوو کارونه به کوو دا خو د سړو دي جابونه به کوو دا به کوو دا خو د سړو دي یا دا د موږ به هم ګواهي کوو دا خو د سړو کار دی یعنی کم کارونه چې د سړو دي هغه کارونه ښځو غوښتل شروع کړل دي په دې باندې دا حقوق نسوان نه دي بلکې دا حقوق الرجال دي دا ښځې غواړي دا د اسلام د مزاج مخالف دي نو ښځې الله رب العالمین عقلا کمزوري پیدا کړلې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو به ناقصات العقل او ناقصات الدین نه لیدلی چې اذهب للب الرجل العاقل چې د دې عقل د دې کم عقل باوجود ډېر خيار سړی عقل لست ختم کی واغه په شړو باندې روان کی نو عقل کامل بیا به څه کوله په دې بنیاد باندې الله رب العالمین د څه وکړه چې زنانولې بازي زمواري ورنکړلې یو دا خبره نو هیرته کیږي دویم نمبر خبره دا ده چې په دې گواهو کې خالص خزي زکه گواهی نشي کولای چې د ير سره سره زنانو زړه کې رحم ډیر زیات دی زنانو په زړه کې رحم ډیر زیات دی نو چې رحم په ډیر زیات دی نو کدا سي مسائل چر دراشي چر د پلاني دا قتل کړی دی کنه دی کړی نو شاید چې دا د قاتل حال ته وګوري زړه په رحم وکي او چر نه دی کړی زه د خبر شوی دی نه یا د غشاني په حدود کې گواہی راشي او دا وګوري چې ګور هغه پلاني سره تور پلاس کې د ټوپک سره دی وجنی به سر ته کټ کې نو دا عین موقع کې د گواہی نه تختیدي شي عین موقع کې د گواہی نه تختیدي شي په دې بنیاد باندې د دې د رحم د وجنا شریعت د سی وکړل چې دوی ته گواہی حق ورنکو فإلم يكونا رجلين اوس دوه کسان نشته دي دوه کسان نشته نو اوس به گواہی څنګه کیږي نو بیا به یو سړی ضروری وي او د یو سړی په اوس کې به دوه خزي خیر دی کله خزو د گواہی په دوران کې دی وینا خبره یې رشي نو بلې به وريات کی البته کدی بلې نه یې رشي بیا وسه کیږي تاسو وايي شریعت وایي ک د یو سړی په زیبانې دوه خزي پکار دي فین زکا چې شریعت وایي ک د یوې نه خبره یې رشي ان تزل احداهما فتذكر احداهما الاخرى د یوې نه یې رشي بلې به وريات کی نو کدا بلې نه یې رشي نو بیا وسه کی سړی ورته وريات کی په دیو جبانې سړی ضروری دی وسره اوس که سړی وي چېره یو سړی هم نشته دی دوه خونه یو هم نشته نو بیا به داسې کوو چې د یو په ځای دوه د بل په ځای نو څلور به شي نه داسې نشي کېدی څلور ښځې به بیا ګواهي نه کوي ښځې به څلور په ګواهي کې نه البته دوه د یو سړي په ځای باندې کار کولی شي نو بیا به څه کېږي بیا هغې حکم لاندې روان دی په آیت نمبر 283 کې بیا به ګاڼه وشي بیا د ښځو ته تاسو په ارام باندې کېنې ګواهي مه کوئ ستاسو خپل نور کارونه ډېر دي هغه کوي او موږ به اوس ګاڼه وکړو نو بیا هلته ریحان و مقبوضتون دا یو حکم لاندې روان دی فإن لم يكونا رجلين کنو دو سړي فإن لم يكونا کنو دا گواهان یکونا کی ضمیر راجع ده هما د شهیدین ہوتا کنو او غیسم د یکونو ده شهید او رجلین ول خبر ده
فلم یکونا کنو د گواهان رجلین دو سړي فرجل بیا یو سړی دی امراتان دو خزې به د گواہی سوږي نو فلیشهد رجل وامراتان بیا دی یو سړی دو خزې گواہی وږي امراتان امراتان تسنیه ده او حالت رفعی کی ذکر شوی د فاعل له ممن ترزونا من الشهداء دا مسله پکې دا چې دا گواهان بسوک دا گواہی بسوک کوي ممن دا چانه به دا گواهان ترزونا چې تاسو وخت من الشهداء دا گواهانو نه تاسو د خوخي گواهان به ولی که تاسو د خوخ نه دي نو شاید سبا هغه تاسو دوراني په بنیاد باندې گواہی ولټو کی نو خد خوخي گواهان راولي چې تاسو بای مشتری متعاقدین پاغي متفقی دا ولی انت ذل هداهما لاجل ان تزل احداهما د دیو جنا کهیر شي پيو کې د دوانو خزونه فتذکر احداهما وریاد وکي یو په دې دوه کې الاخرى چې بلدا ولا يبشهداء اذا دعوا دبل مسلا اوس گواهان دي تحمل شهادت هو کو وګوره ادا د شهادت کې به انکار نه کوي چې کله ادا د شهادت ترابلې ټیک ټاک وا اوی راضی ولا ابا انکار ونه کې شهدا او گواهان اذا ما دو کله شرو تل شي گواهی دادا د گواهی ته ادا د شهادت تا ولا تسموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله دا اوس د متعاقدین ته وی بل مسله ولا تسموا سستی مکوي تاسو ان تكتبوه د لیکلو د دې معاملینا صغيرا برابر د کور کوټی دا او کبیرن کلوې دا الى اجلی د خپل نیټي پوری لیکل خامخ بکار دی نیټه بکی لیکل بکار دی ذالکم مقصد عند الله وقم للشهادة ودنا الله ترتابو په دې کې درې فائدې ذکر کړې دي دا لیکلو سره سره گواهی څه فائدې دي ذالکم دا لیکل او گواهان قائمول په دې کې خیر څه دی اقوم اقصد عند الله ډېر د انصاف خبر ده الله په نسبانه انصاف خبر ده ډېر د انصاف عدل او انصاف هم دغه شي لیکلو شي واقوم للشهادة او قائمون کی دی دا گواهی لرا واقوم او دا لیکل او گواه دا لیکل چي دي د لیکلو فائدې ذکر کوي ذالکم دا لیکل تاسو اقصد عند الله ډېر د انصاف خبر د الله په نسبانه دا یعنی انصاف څه مطلب دا برابرۍ پیدا کوي انصاف معنا برابرۍ پیدا کوي څنګه برابرۍ پیدا کوي برابرۍ پیدا کوونکی څنګه شولا د لیکل هغه دا چې یو حکم ولیکل شو د بل حکم ولیکل شو د یو پسرم گواهان قائم شو د بل پسرم گواهان قائم شو دا انصاف شو کنه دای معنا دا برابرۍ پیدا کوونکی دا ذالکم ذالکل استاسو اقصتو برابرۍ پیدا کوونکی دی اند الله د الله بنسبانه یو دویمه فائدہ واقوم للشهادة قائمون کی دی ذالکل گواهی لرا یعنی گواهان کته لیکل نه کړي نو عین ممکن ده چې گواهانو چې ما کله گواهی سره بار کړی دا ته به راشه ګوته دل غولې دا شناختی کارت نمبر دې زما سره لیکل شوی دی ستا نوم لیکل دی دا ټول هر څه ستا نو گواہی به قائم کی او کلیکل دی نو کړي نو شاید چې گواہی قائم نشي وعدنا ډیر نږدې د الله ترتابو چې جګړه بونه کوي تاسو وعدنا نږدې د الله ترتابو چې جګړه بونه کوي شک بونه کوي شک منا جګړه څنګه مطلب جګړه بونه کوي شک بسنګ ونه کوي دا عین ممکن رسوګي دا جعلی سٹامپ پیپر دی دا جعلی سٹامپ پیپر دی نو گواهان پکار دي او بل دا چې گواهان بل پرستانه تختی را تختی او تالیکل نه کړي او چنا دا زنو ما دا عبدالرحمن پلانی کلی عبدالرحمن دا گواہی کړي دا نو دا لیکل چې تا کړي نو هغه شک نشي پیدا کړي جګړه نشي پیدا کړي ولې دا ته د پلانی کلی دا د کارت نمبر دی ګوته دا نو شک نشي جوړېدلې دای پیدې د لیکل شولې الا دا استثناء ده د کوم معاملې نه د لاس پلاس دا مخکې قرض معاملې وي الا مگر لیکل ضروری نه دي ان تکونا کودا معاملات تجارتن د تجارت حاضرتن چلاس پلاسو حاضرو الا مگر ان تکون المعامله چې ودا معامله د بیع تجارت څنګه تجارت حاضرتن د تجارتو چې دا حاضرو تدیرونها چلاس پلاس کې اړوي راړوي دا تدیرونها لاس پلاس کوي دا یعنی اعتاد پیسو کوي او اخذ مبيع کوي فی الحال تدیرونها چلاس پلاس کوي دا بیا بینکم بده خپل مینس کې نو فلیس علیکم جناح بیانشت بداس بنی گناہ الله تكتبوها چې ذالکل پرې دویونه کوي نو بیا لیکل پرې خو دیش واشهدوا اذا تبايعتم واشهدوا او گواهان قائم کوي تاسو اذا تبايعتم کله چې تاسو بیع کوي د یو بل سره یا خدا تاکید نه ما قبل لپاره
دویم دا ده چې دلته اشهدو عند عدم الکتابه بالفرض که کتابت نشته نو ګورې بیا د ګواهانو غم خامخه وکړي ځکه چې په دوه کې خو یو ښه دی که نه سمثینګ از بیټر دین نتھنګ والا چې که یو هم نه وي نه ګواهان شته نه لیکل شته نو بیا مسلې جوړېږي نو ګواهان لیکل نشي کولی څوک نشته لیکونکی بیا ګواهان قایم کوي ګواهان هم نشته نو بیا لاندې بله مسله د رهن اوس بله مسله ولا یزوار کاتب ولا شهید یو زوار را یا معلوم صیغه ده تکلیف دی نه ورکوي کاتب لیکونکی ولا شهید نه ګواه دا لیکونکی تکلیف ورکوي لیکل داسې کوي چې هغه لیکل روان کوي یا په دې لیکلو کې زیاتې وکړي وایي مه کوه داسې او ګواه سبا ضرور ورکوي چې یاره دا ګواه وایي زه ګواهي نه کوم دا ضرر دی او که یزوار را صیغه د مجهول چې بیا دا معنا ده ولا یزوار را تکلیف به نشي ورکولی کېدی کاتب لیکونکي تا ولا شهید نه ګواه تا هغه دا دی چې لیکونکی تا دا هغه ملګري نه راوستی دی او لیکل یې وکړل ته وې ځه نه دې ولې کرایي ورکړه دا نه دې پرې روټۍ وخوړه دا نه پې چای وڅکو نو دا تکلیف دی دغه شان شهید ګواه چې ګواه دله دغه پېښور نه راغی او هغه ځان له ګاډی کړی دی او ته یې دغسې رخصت کړي دا زیاتی دی ځکه ستا کار دی تا له راغی نو په کار ده چې تا هغه له خپل کرایي ولې په ټیم باندې ورکړي او د ګاډي خرچه ورکړي په باندې روټۍ وکړي د هغه شکریا ادا کړي تکلیف له ورنه کړي دی معنا ده او یا دا معنا ده د کاتب او د شهید د ضرر چې سبا په چا باندې حق دی هغه ورته چې تا ولې ګواهي کوله لکه نن سبا دا ډېرې غټې مسلې څوک د چا دپاره ګواهي نشي کولی که ګواهي وکړي نو بیا ورسره دښمني کوي نو نه شهید سه ستاسو کار نشته او کاتب ته چې دا لیکل ولې کول تاسو ټام ولې لیکو نو هغه ته مسلې جوړېږي نو شریعت وایي چې ګورئ کاتب او شهید ته به هېڅ قسم تاسو تکلیف نه ورکوي ځکه دا ولنټیر راغلی دی دا رضاکارانه کار ستاسو دپاره کوي وإن تفعلوا که تاسو دا کار وکړو تکلیف هم ورکو چاته فإنه یقینا دا فسوق ګناه ده بکم په تاسو پسې نښتې ده بعد الصاق دپاره فإنه نو دا کار ستاسو فسوق معصیت دی بکم په تاسو پسې نښتې دی واتقوا الله د الله نه ویرېږئ او په دې ټولو احکامو باندې عمل وکئ ویعلمکم الله والله درته چل درښیي د بیع او د شرا والله الله تعالی بکل شیء په هر څه باندې علیم پوهېږي او پوهه دی وإن كنتم على سفر أو لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربا دا یو بل مسله ده او دې ته ویل کېږي مسله ده رهن او د ریحان او رهن ویل کېږي ګاڼې ته دا هغه صورت دی استثنایی صورت دی د لیکلو نه او د ګواهۍ نه چې یا سړی په سفر باندې روان دی دوه کسان دي زید عمر روان دي په سفر باندې او په دې دوران کې زید تر پیسو ضرورت شو نو عمر ته چې مالا پیسې راکا نو له پیسې ورکوي اوس نه ګواهان شته او نه لیکونکي شته نو اوس بس کوي یو خو اعتماد دی بس ټیک دی یار دوستانه دا پیسې والا لکه موږ عام طور باندې دوستانه کې پرولې کې کو داسې یو بل پیسې ورکو نو داسې ګناه خبره نه ده البته که اعتماد نشته نو بیا بس کوو نو چې اعتماد نشته نو بیا ورته عمر ورته چې ټیک د زه به تاله پیسې درکړم او ته زما سره یو شی په ګاڼه کې کېده دا موبایل راله راکړه د ګاډي چابي راله راکړه د ګاډي کاغذ راله راکړه هر څه شی چې دې اخلي موږ ورته عام طور باندې بینامه وایو اگر چې بینامه خو عام طور باندې په بیا کې کېږي خو داسې سیکیورټي ورته وایو سیکیورټي اخیستل نو سیکیورټي او دا رهن یو شی دی نو چې کله د زید عمر له پیسې ورکړې خپل امانت یې وله ورکړو نو بله خپله سیکیورټي او خپل ګاڼه واپس کړي ورته دا مسله ده په دې ځای کې الله وایي که تاسو په سفر کې نو لیکل نشئ کولی ګواهان نشته نو تاسو ګاڼه وکئ دا سفر قید اتفاقي دی عام طور باندې داسې حالات په سفر کې راځي نو رعین ممکن د په کور کې دورونه دي هغه معامله کوي دا خو سفر نه دی هلته ګاڼه کولی شي او کولی شي دا جایز عمل دی د ګاڼې څه بعضې مسایل دي او په هغه کې لوی مسله دا ده چې ریحان او رهن کې یو ته راهن وایي بل ته مرتهن وایي راهن او مرتهن راهن هغه څوک دی چې دا قرض علي او څه شی په ګاڼه کې شاله ورکوي راهن معنا په ګاڼه کې شی ښودونکی نو قرض چې څوک علي دا په ګاڼه کې شیک دی او بل مرتهن دی نو مرتهن هغه دی چې دا د ګاڼې شی ځان له علي او پیسې ورکوونکی دی نو مرتهن پیسې ورکوونکی دی او راهن پیسې اخیستونکی دی نو راهن او مرتهن په منځ کې کوم معامله چې کېږي نو دا راهن راولګېدو پیسې واخیستلې خپل موبایل یې مرتهن له په ګاڼه کې ورکړو د مرتهن نه پیسې واخیستې اوس د کم مرتهن چې د راهن نه
یو شی په غاڼه کې واغستو نو د دې حیثیت بسې د دې حیثیت به بعینه د امانت او د سکیورټي د دې مرهونې نه فائدہ نشي اغستلې کدا گاڑی وزان له چلولې نشي کدا ازمکه وزان له کرلې نشي کدا غوا دا غړي بزر دا غینه فائدہ نشي اغستلې ولی زکه نشي اغستلې دا هو په قرض باندې فائدہ غستل شو او په قرض باندې فائدہ غستل د شریعت سود ویلې دی کل قرض جر منفعه فهو ربا ارغه قرض سیدا د ځان سره فائدہ راوړي دا سود دی اگر جنن سبا د شریعت دا حکم مکمل بدل شوی دی غاڼه خلک کید د دې د پاره چې دا غنه شی والی په دې باندې ځان لبیا فائدې حاصلې کی لکه زمکه د ځان لګري گاڑی دی ځان له باغې باندې مزدوري کوي پیسې دی او باغې باندې ځان له تجارت کوي سر سپینه واغسل باغې بزنس کوي یا ناویلې ورکل دا ټول ګناه ده دا سود دی نه ځان ساتل پکار دی وَإِن كُنتُمْ كَجِرْتَئِ تاسو عَلَى سَفَرٍ فَسَفَرْ بَانِي وَلَمْ تَجِدُوا تاسو پیدا نکو کاتبن لکن کے فرحان ریحان فعال وزن دے یا خدا ریحان مصدر دے پمانا د مفعول باندې ریحان پمانا د مرهون ودا معنا وک فرحان فمرهون بیا تاسو مرهون شیوالی ریحان معنا غاڼه وکي تاسو یعنی یو شی په غاڼه کې ورکی ریحان بیا پالیکم ریحانن پالیکم مرهونن په تاسو باندې د غاڼې شی ورکولی راهین ته وی چې بیا یو شی مرتين لورکا دا معنا دویم نمبر دا خبره ده چې دا ریحانن دا جمع دا د رهن واحد دی او ریحان د جمع د لکه بغال جمع د بغل دا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه بیا پر ریحان نو بیا غاڼې کولی راجه هدار چې دا موږ د مصدر په معنا باندې والو نو دې سیمانه وکا ولم تجدو تاسو بیا پیدا نکو کاتبن لکن کې فرحان بیا دې غاڼې په دغه ځای کې مقبوضه قبض کړلې شوی اغستلې شوی فرحان کې شرط د قبض فرحان کې شرط قبض دی ځکه چې قبض نشو دا خو بیا قرش پیګه خبره باندې زید راولګه د عمر نه پیسې واغستې او د عمر لا سشي په غاڼه کې ورکو قبضه کو ریحان وشو خو دا ورته و چې ززه بدل د خپل موبایل بیا درکم قلار باندې نو چې موبایل ورته خو دوه قرضونه وکړل بیا یو هغه چې پیسې تی اغستې بیا پیسې ورکي بل موبایل هم په قرض کې ورکو قرض خبره وشول چې دام دل بیا درکوم نو یک نشو دو شد باران نه تختیدم د ناویل لاندې مش پر اعلی دا خو دوه قرضونه شول په دیو جبانه غاڼه به ال کاملیږي غاڼه به ال خپل کمال ترسیږي چې بده کې قبض راشي قبض په مرهونه باندې فینا مینا کې اعتماد وکي اعتبار وکي بعضکم باز تاسو بازن په بازو باندې چیرې بس غاڼه معنی نه کو یار مونږ ملګریو جایز د آو فلیؤدي الذی نو ادادی کی الذی یغسو کو اتمنا چې په دبانې اعتماد شوه دی او اتمنا معنا مدیون دی مدیون څوک دی په دې صورت کې راهن دی کنه راهن مدیون دی نو فلیؤدي ادادی ک الذی راهن اسو او اتمنا چې دا قرضدار دی څه شي امانت او قرض او خپل قرض دینه فلیؤدي الذی اتمنا امانته ادادی کا کس چې په دبانې اعتماد شوه دی قرض وتر ورملاو شوه دی امانت خپل امانت یعنی قرض وادا کی وليتق الله د الله نه دی ویریږي رب او چې د رب دی هغه دار چې کم ټیم سره خو دی پاغه ټیم دی ولور کی زیاته دی نه کوي اړه غړې دی نه جوړي ولا تکتم الشهادت گواہی ګورې م پټوي دا خبره مخکې راغلی و راغلی و چې ګورې اسنا چې تاسو سبا نه راځي ولا يب الشهداء اذا ما دعوا دا راغی د پاره اوس تاکید دی ولا تکتم الشهادت تاسو م پټوي گواہی لرا ومن یکتمها کچا پټکړه دا گواہی فإنه شان د آثم ګناګار دی قلب هو د زړه قلب رئیس العزاد چې زړه کله برابرۍ ټول بدن برابرۍ زړه وران شټول بدل مورانی والله بما تعملون علیم الله تعالی تاسو عمل باندې پوهه ده لله ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله د دې زینا د سورۃ د اختتام پورې دا د سورۃ البقره اخري حصہ ده او دا یو قسم د دې تتمه خو نه ده تتمه تم سره ویل شي خو تتمه نه ده بلکې دا خلاصه ده دې د خلاصه وایي مونږه ولې په دې کې عادت ټول مزامینو ده په سورۃ البقره کې سلور مزامینو توحید رسالت جهاد او انفاق فی سبیل الله د دې سلور مزامینو عادت په دې کې ده
څنګه پکې اعاده ده نو ګوره لله ما فی السماوات دا توحید شو آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون دا څه شو دا رسالت شو لا یکلف الله نفسا الا وسعها پدې کې سړي پدې کې جهاد او انفاق دی ځکه چې جهاد دا د انسان په وس کې دی دومره تکلیف الله انسان نه ورکړي چې هغه وس نه لري او بل چې انسان له بګار دی توحید رسالت دی حفاظت لپاره مال لګي نو دا څلور مضامین پکې په تور د خلاصه باندې اجمالی بیان شو او په آخر کې به تعلیم د دعا وسنګ وي لله خاص د الله دی ما هغه سو فی السماوات چې پس مانونه کې دی خلقا وملكا وعبيدا جلالین دا معنا کړل لله خلقا وملكا وعبيدا تخلیق هم د الله دی ملک هم د الله دی مخلوق هم د الله دی بندگان هم د الله دی ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې پسمانونو کې دی او هغه چې پزمکه کې دی وان تبدو ما فی انفسکم وان تبدو کتا سو ښکارا کوي ما خبره فی انفسکم جستاسو په دې زړونو کې پرته دا پزله کې کوم خبره پرته هغه ښکارا کوي او تخفوه یا پټو سادي دا خبر لرا کوم چې تاسو پزله کې دا یحاسبکم خبر وکي الله خبر وکي تاسو به بدغه خبر باندې الله د قیامت پر ورځ باندې الله به خبر کی د یحاسبکم معنا موکلا یخبرکم خبر بم کی ولی کدا معنا مونږ ونکو نو بیا اشکال لازم هغه اشکال دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله تجاوز عن امتی ما وسوست به قلبه زما د امت د پاره الله رب العالمین وسوسه معاف کړی دي وسوسو باندې الله رانی ول نه کوي او پزړه کې خدا وسوسه راځي نو وسوسه الله تعالی و استاسو د زړه وسوسه چې کمی دي په دې بم الله استاسو حساب کتاب کوي نو بیا خدای حدیث سره تعارض دی چې ما وسوست به انفسها هغه خبره الله معاف کړی دي چې انسان ته وسوسه کیږي معلم تتکلم او تعمل سو پورې چې په خپل باندې خبرې نه دي کړې خلې په نه د خوځولې او یاداد چې باغی عمل نه دی کړی چې دا عمل نه کړي نو دا معاف دي او دلته الله فرمایي چې حساب کتاب بکې هدي یو جواب داده چې یحاسبکم به الله یخبرکم به الله الله بم خبر کی دا څنګه خبرې نو خبرول دوه قسم دي یو طریقه د عرض دا یو طریقه د مناقشه ده طریقه د عرض دا چې د قیامت پر ورځ باندې الله بندگانو ته چې ګوره پلانې کار دې کړو یاد دي هغه غلا دې کړو دروغ دی ویلیو غیبت دې کړو دا خیانت دې کړو دا دې کړو دا به ګمان راشي چې دا هلاکی دن کې دی الله به ځا پس پتا می پر دې راواچولې دا په طریقه د عرض باندې خبر شو دویمه طریقه د مناقشه دا چې دا کار دی ولې کو د ولې جواب خو چا نشته چې مناقشه وشله بیا خو جهنم ته ځي لہذا دا اخبار په طریقه د عرض باندې دی نه په طریقه د مناقشه باندې نه په طریقه د مناقشه باندې نو دا ټیک شو یو جواب دویم جواب دا دی چې بالفرض یحاسبکم په خپل معنا باندې راشي د آیت نه دا معلومیږي چې د بنده سره به وساوس القلب باندې هم محاسبه کیږي نو بیا به د معنا د سی وکړو چې ما فی انفسکم او تخفوه د دین مراد عام خبرې نه دي وسوسې نه دي بلکې دین مراد اصل کې عقاید دي یعنی پزله کې چا عقیده خرابه پټه ساتلې ده پزله کې کافر دی او په خله باندې مسلمان دی دا منافق دی الله به حساب کتاب کوي نو بیا د معنا مراد عقیده ده بیا وساویس نه دي نو ان تبدو کتا سخکار کوي ما عقیده فی انفسکم چې پزړونو کې امدا او تخفوه یې پټه وساتي یحاسبکم به حساب وګ تاسو سره په دې عقیده باندې الله بیا وز الله حساب کتاب کوي نو په اراده باندې نیول نشتا دریم نمبر دلته یو بل جواب مشتاق جواب داده چې اصل کې اراده پنځه قسمه اراده ده اراده پنځه قسمه ده په دې پنځو قسمونو کې څلور اراده معاف دي او پنځم نمبر اراده هغه ماخوذ د باغی سره نیول کېږي یو شعر کې دي چې مراتب القصد خمس حاجس ذکروا مراتب القصد خمس حاجس ذکروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا فخاطر فحديث النفس فاستمعا وإليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع دې معنی څه ده مراتب القصد خمس د اراده او د قصد مراتب پنځه دي حاجس ذکروا یو حاجس ذکر کړی دی ابتدا کې وته حاجس وی کله چې ذهن کې خیال لازم فخاطر فحديث النفس فاستمعا بیا دویم نمبر مرتبه چې لک پکې اضافه کیږي خاطر ورته وي
او چې لږ نور مخکې لاړ شي بیا ته حدیث النفس وي. نو حاجز خاطر حدیث النفس درې شو. خاطر اول په ذکر حاجز په ځل کې اول خیال لشي پیدا شي، خاطر چې ذهن کې تیر شي، او حدیث النفس چې سړی باغې باندې خبرې اتریو کی پلانینګ، او بیا دې وي فحاجس فخاطر فحديث النفس فاستمع بیا ويليه هم فعزم كلها رفعت. حدیث النفس ته بیا هم نږدې دی، بیا ته هم وي څلورم نمبر قسم ته. فعزم بیا ته عزم وي پنځم نمبر باندې. نو هم هغې ته وایي چې دا کار وس کوم، دې ته هم وایي اراده. او عزم څه ته وایي؟ عزم هغې ته وایي چې بیا دا بالکل ځان سره اسباب لکه غلا روان دی، خړې تورې جامې واغوستلې، د دې سره سره ځان سه ډانګې مانګې ټوپک راواغستو، روان شوی نه دی خو تیاری وکړه، عزم دی اوس. كلها رفعت، ټول معاف دي سوى الاخير، اخر یو معاف نه دی، عزم معاف نه دی. ففيه الاخذ قد وقع، په دې کې نیول شتا. نو معلومه دا شو پنځه قسم دي: حاجس، خاطر، حدیث النفس، هم، عزم. په دې کې دا لومبي څلور معاف دي او دا پنځم نمبر په دې باندې نیول شتا. لہذا دلته کې د معنا مراد عزم دی، دا لومبي څلور نه دي، حاجس، خاطر، حدیث النفس هم نه دی. دا جواب شو. الله چې حساب کتاب وکي یا په طریقه د عرض باندې کدا وسوسه او کدا کدی په طریقه د مناقشه باندې او یا عزم دی، بیا بس کوي خامخو جهنم ته زید الله خو خدا. فیغفر لمن یشاء، دا عقیده اهل سنت دا الله خپل کار دی. کټول جنتیان جنت ته بوزي، دا د الله عدل دی. او کټول جهنميان جنت ته بوزي، دا الله فضل دی، دا الله مغفرت دی. دا عقیده اهل سنت دا. فیغفر لمن یشاء، نو بخنه بو کې الله غچا ته چې واړي، او يعذب عذاب اور کې منا چاته شاو چې واړي، دا الله کار دی. والله على كل شيء قدير، الله پر سبانه قدرت لرونکې دی. لہذا هغه خبره چې ان الله تجاوز لن امتي ما حدثت بين بوسها ما لم تتكلم وتعمل، خبره حل شولا. آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. دا دعایتنا آمن الرسول لاندې لا يكلف الله نفسا الا وسعها. د دې آیتونو په باره کې حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دواړه آیتونه الله مالا د جنت د کنوزونه راکړي دي. من کنوز الجنه، د جنت د خزانونه الله مالا راکړي دي. او بل حدیث کې راځي ودا من کنوز العرش، د عرش د خزانونه الله مالا راکړي، یا د جنت خزانه دي او یا د عرش خزانه دي. حدیث کې دا راغلي دي د فضیلت دا ده چې د ماسوتن د مانځنه وروسته چا دا دعا آیتونه تلاوت کړل نو اجزاءته او کفته، دا بوله کافی شي. د سنه بوله کافی شي. یو قول دا دی چې کفته من شر شیطان، د شیطان د شر نه بدا کافی شي ورله، په دې شپه کې به شیطان تکلیف نه رسي ورته. دویم نمبر دا دی چې کفته من قیام الليل، دا به د قیام الليل نه ولا کافی شي. که د شپې را پانه سره عبادت ونه کو، تهجد ونه کړل، دا ورله کافی شي. او یو حدیث کې دا راغلی د امام قرطبي لیکلی دی چې من قرأه ما فی بیته لم یقرب الشیطان بیته 3 لیال، که چا په کور کې دی تلاوت یو ورځ وکړو نو 3 ورځې به شیطان هلته نه راځي. سورة البقره په باره کې اسم نبی علیہ السلام فرمایي فإن البيت الذي تقرأ فيه البقره، چې به کوم تفر عنه الشیطان يفر عنه الشیطان، چې د کوم کور په کوم کور کې تلاوت د بقرې کېږي شیطان د هغې نه تښتي، هلته شیطان نشي راتللی. لہذا دا آیتونه دا انتهایی اهم و مفید دي، د دې تلاوت کې ډېر زیات ثواب دی. پاتې شو دا خبره چې دا دو آیتونه څنګه چې حدیث کې راغلي، مشکات کې راغلي دي، سنن د بیهقي کې دي، چې عبدالله ابن عمر فرمایي دا حدیث موقوف هم راغلی دی او مرفوع هم راغلی دی، چې عبدالله ابن عمر فرمایي چې د مړي چې کله هغه خښ کړلی شي او خاورې ماورې په دې باندې ورواچولی شي، لاش په قبر کې کېښودلی شو، نو د هغه سر ته دی د سورة البقرې اولی سوی او خپو ته دی د سورة البقرې اخرې سوی. دا دو آیتونه، نو دا دو آیتونه ویل دې ته بدعت هم ویل نه دي پکار، چې بعضې ملګري علما دې ته بدعت وایي چې د دې اړو ثبوت نشته. نو ثبوت شته، حدیثو کې د دې ذکر راغلی دی. بالکل یا د دې رد کول دا بې انصافي ده. البته دا خبره ویل پکار دي چې دا ضروري نه دي چې خامخا دې ویلی شي.
پاتې شو دا خبره چې صاحب د مشکات کم حدیث راوړی دی او صاحب د مشکات په خپل باندې باغی جرح کړی دا چې په دې روایت کې 2 راویان ضعیف دي 2 راویان په دې کې ضعیف دي دا غي جواب دا دی چې دا روایت یو موقوف دی بل مرفوع دی نو دا صاحب د مشکات جرح په موقوف روایت باندې دا نه په مرفوع روایت باندې یو دویم نمبر دا بل پرس کدا مرفوع روایت هم کمزور شي دا غي نظیر موجود دی لہذا په تعدد طرق باندې دا حدیث حسن مرتبه ته رسیږي په دې بنیاد باندې علما لیکلي دي چې ردی په واره کې روایت حسن دی او دې ته حسن لغیره وي چې کله د ضعیف حدیث طرق متعدد شي دې ته حسن لغیره وي او حدیث مقبول په سلور قسمه باندې دی یو توي صحیح لذاته یو توي صحیح لغیره یو حسن لذاته یو حسن لغیره دا سلور وړه قسمونه دا مقبول لپاره دې باندې سړی عمل کولی شي په دې بنیاد باندې دا 2 آیتونه کسړی د مړی سر او پوت وي دا مستحب عمل له بدعت ورته ویل دا یو جرأت کول دي اکثر غیر تحقیقی طور باندې بس د چانه مې اوریدلې دي یا مې په کتاب کې لیدلې بس دا بدعت دی چې په جو اکثر په جنازو کې به مولیان لانجی شروع کی دا بدعت ته مې وایي الکه تاسو څه ثبوت دی پلانی مولی سی به بدعت ورینو پلانی مولی سی تر چا تقلید ولې کوي بیا دا کوم خبره پلانی مولی سی ویو شي ته صحیح وي دا به صحیح پلانی او ته غلط هغه ته غلط وي نه دا به شریعت په اصول باندې منګه ګورو لہذا بدعت او تنوع البته ضروری نه دي په دې وجبانه کله کله پرې هودلم غواړي در پر چې خلکو ته پته ولګي چې دا ضروری نه دي نو که چا وایو امخه خبره ده که چا ونه وایو امخه خبره ده داسې ضروری نه دي البته بدعت ویل وته ناجایز دي نه دي ویل بکارو او په دې کې شتره روایت ما خپل ځان سره جمع کړی دي ګڼ روایت په دې کې راغلي دي مختلف آمن الرسول ایمان راوړی دی رسول بما پا کتاب باندې انزل چې نازل کړل شوی دی له هدایت امر ربی د خپل رب ته جانب او المؤمنون مسلمانانو ایمان راوړی دی په قران باندې معلومه ده شور دینه چې د امت اولنې مؤمن د پیغمبر په خپل باندې وي قران باندې اول ایمان پیغمبر راوړی دی بیا به خدیجه راوړی دی والمؤمنون کې اول بیا خدیجه ده ابو بکر دی علی دی زید ابن حارثه دی کلن هر چا امنا ایمان راوټولو په امن ایمان راوړی دی بالله په الله باندې ټول ایمان په الله باندې راوړی دی وزلت ایمانیات ذکر کړي د الله د کتاب د ایمان سره سره په نور سبا ایمان ضروری دی موږ چې تامنت بالله وایو کلن هر چا امن ایمان راوړی دی بالله په الله باندې او ملائکه دی پرشتو د الله باندې او کتبی په کتابونو د الله باندې او رسول د رسولانو د الله باندې دا ټول د ایمان د بار ضروری دی لا نفرق بین احد من رسول دا قول مسلمانانو دی لا نفرق من فرقنا کو بین احد من رسوله په مابین د یو پیغمبر کې د پیغمبرانو نه بال ایمان علیه چې په یو باندې ایمان راوړو په بل نه راوړو د ایمان دا نور تبذیل خبره مخکې من کړي وا چې تبذیل شتا د یو پیغمبر بل پیغمبر باندې فضایل او فضیلت او اغشته دي وقالو دي مسلمانانو ویل سمعنا من غواردل خبره الله واتوانا منګي منو غفرانک نطلب غفرانک منستانه بخنه غواړو ربنه زمنګ ربا ویلیک المسویر او تا ته زمنګا درتللی واپس امتا ته لا یکلف الله نفسا الا وسعها د دې آیت په واره کې یو قول دی چې دایت کله راغو ان تبدو معافی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله په پټو خبرو الله حساب کې ښکارو باندې الله حساب کوي نو صحابو تر خبر ګران شولا چې زمنګ پزړه کې قسمه قسم وساوس راځي وسوسه راځي د دیم چې الله حساب کتاب کې دا وړه ګران شي نو الله رب العالمین دا حکم منسوخ کو او وی ویل چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها نو دا ناسخ در مخ کې آیت د پاره د متقدمینو په نسبانه چې موږ نسخ زیات او دام پغي منسوخ آیتونو کې دی په ناسخ کې لہذا وان تبدو محکم پاتې شو او تخفوه دا منسوخ شو دای معنا شولا لا یکلف الله تکلیف نور کې الله تعالی نفس انسان تا الا مگر وسها دا د وس مطابق لور کوي نو کدی روزه کې منګ وږي نو دا زمنګ د وس مطابق دا یا جهاد دې زمنګ د وس مطابق دی ولې لکه لها ما کسبت علیها مکتسبت لها د انسان د فائدې د پاره به ما هغه جزاء کسبت چې د کم عمل کړی دی لها د نفس د پاره به د فائدې د پاره به ما جزاء د هغه عمل کسبت کم عمل چې د نفس کړی دی کسبت کی ضمیر دی راځي دی نفس تا مؤنث دی وعليها په دې نفس باندې به ضرر او بال به ما د هغه عمل اکتسبت چې د کم کړی دی علیها نه مراد وبال او ضرر دی دې ځکه چې موږ وګورو نو په کسبت کې حروف کم دي کاف سین با او تا سلور په اکتسبت کې بیا حروف زیات دي حمزه او بیا کاف بیا تا بیا سین بیا با او بیا تا تقریبا شپږ حروف دي په دې کې
په دې کې وایي اشاره دې ته ده چې نیکه کول اسان دي او ګناه کول ګران دي. نیکی چې سړی کوي نو زړه غواړي د خلکو مخکې وکما، او ګناه یو خو ګناه کول هم ګراني لکه غلا به کې څنګه. او دویم نمبر دا چې د غلا دپاره به ته نورم ډېر زیات خلکو نه به پټېږي را پټېږي، د هغې دپاره به تیاری کوي. نو نیکي کول اسان دي، ګناه کول ګران دي. په دې وجه باندې قرآن کریم د بلاغت نه ډک کتاب دی. حقیقت دا دی کله چې حروف زیاتېږي که نه حروف زیاتېږي معنا کې هم اضافه راځي، او کله چې حروف کمیږي معنا کې هم کمی راځي. بلکې قرآن کریم کې داسې راغلی دي، دا به انشاءالله په سورت کهف کې راشي چې کله خضر علیه السلام او موسی علیه السلام په لار باندې روانو او پابندي په خضر علیه السلام لګولې او زمانه به تپوس نه کوي. یو ځل یې تپوس وکړو نو هغه ورته ویل چې ما درته نه ویلې چې ته زما سره طاقت نه لري، نو هلته کې تستطیع راغلی دی. و چې بیا یې په دویم ځل تپوس وکړو، په دریم ځل وکړو، نو بیا ورته وایي ما لم تستطیع علیه خبره، په خبرو کې ورته بیا کمی وکړو، حروف یې ورته کم کړل. د تستطیع نه تستطیع جوړ کړو، تا یې هم ختمه کړله بیا. لہذا عربی ژبه کې دا کمال دا وسعت پکې دی چې د ټیم په کمی باندې هم حروف کمیږي، د ټیم د کمی په وجه باندې حروف کمیږي، او د ټیم په اضافه باندې حروف زیاتېږي. دغه شان د معنا په اضافه باندې او د عمل په اضافه باندې حروف زیاتېږي او کمیږي، او د هغې نه دا شو. ربنا ای زمونږ ربا، دا د مسلمانانو دعاګانې دي او دا ورته چل ښیي. د دې دعاګانو په باره کې حدیث کې راځي چې دا دعاګانې ټولې قبول شوي دي. دا آیت زمونږ دپاره د امید یو کرن دی. دا کومې دعاګانې صحابه کرامو کړي دي او الله ورته ښودلي دي، دا دعاګانې الله قبول کړي هم دي. کومې دعاګانې دي؟ دا دي: نمبر 1 ربنا ای زمونږ ربا لا تؤاخذنا موږ به نیسه ان نسینا که زمونږ نه هیر شو څه شی، یعنی په هیر باندې موږ به رانیسه، ان نسینا که زمونږ نه څه هیر شو. په هیره باندې موږ اوبه وڅښلې، سړی روژه دی درس ته ناسته تږی شو لاړو او ښه برابر ګلاس د اوبې وڅښلې، هیرو دی روژه نه ده ماته. بلکې حدیث کې دا هم راغلی ستا په مخ کې چاسکي مه وایه چې ولې دې وڅکې، ولې فانما اطعمه الله وسقاه، دا خوراک هم پې الله کوي، اسکاک هم پې الله کوي. ډېر کله دې داسې وشي سړی ځان موړ کړي وروسته وایي زه روژه وما، دا الله تعالی معاف کړی دي. رفع الخطا والنسیان عن امتي، او اخطانا یا من خطا شو په یو کار کولو کې دا راته معاف کا، خطا شو. البته په خطا او نسیان کې فرق پکې دی. ګورې روژه په نسیان باندې چا وخوړله دې نه کفاره شته او نه قضا شته، خو که په خطا باندې چا وخوړله په خطا باندې نو کفاره نشته او قضا شته. په طور مثال ماښام اذان کېږي په 6:40 باندې، مثال ویما ما ته پته نشته څه ټیم کېږي، 38 کېږي 39 کېږي 40 باندې غروب کېږي، او په 6:35 باندې دسترخوان ته خلک راجمع شوی دی او سم سړی وږی تږی دی او په دې دوران کې خلک وایي چېرې اذان ته وکې دی. په دې کې سړی وایي چې خدای مو بخښه، نو خدای مو بخښه سو اعلان کوي او د ورځ یا څوک پولې خرڅوي او د خلک په خوراک باندې شروع کړي. 15 منټه مخکې روژه ماته کړله، روژه یې ونه شوله، دې روژې به قضا راوړي. خطا شو خو دې خطا به کفاره نشته دی، ټیک ده قضا نه ده خوړلې، خو دې به قضا راوړي ځکه د وخت نه مخکې روژه ماته کړله. دا معنا ده. یا یو سړی دا دی چې لامبي او په لمبلو کې د ایر خو نه دي، خو دا چې په سین کې د هلکان لامبي که نه، دا چې سین ته ور ودانګي یا کوی ته ودانګي نو اوبې تېرې شي، روژه ماته شوله قضا به راوړي، په خطا باندې روژه ماتېږي. البته په دې باندې بیا سزا نشته دی، آخرت کې قضا یې راوړه، کفاره مفارې نشته دی. لکه مثال دا دی څنګه چې قتل خطا سړی وکړي نو قتل خطا کې ټیک ده د ګناه نشته دی، خو د قتل خطا خو کفاره شته که نه چې دا به 2 میاشتې به روژې نیسي، او بله دا چې دا به دیت هم ورکوي. دا معنا ده، دی فرق شو. ربنا ای زمونږ ربا، نو دا الله تعالی قبول کړي دي. نبی علیہ السلام رفع الخطا والنسیان عن امتی. ربنا ای زمونږ ربا لا تؤاخذنا منی سمنګ لرا وشولا. دویم ربنا ای زمونږ ربا لا تحمل علینا مباروا فمنګ باندې مبوج کوا فمنګ باندې سرن درون بوج، اسر درون بوج ته وی الله درون بوج ربانی مباروا اسرن درون بوج کما حملته څنګه چې تا بار کړو دا بوج الذین پاخل کو باندې من قبلنا چې کوم زمنګ نمخ کیو. دینه څه مراد دی؟ یا خو دینه مراد شرک دی. اسرن شرک، الاسم الذي لا يغفر، دا سی ګناه را باندې مرا چواله که شرک شو. الله تعالی دا اوچت کړ زمنګ دا بوج، لہذا زمنګ هر ګناه معاف کیږي. بنو اسرائیلو کې خیال وکنا چې کله وچا شرک وکړو دا به نه معاف کېدو، قتل وبکې من کې سړی شرک مو کې بس دا به دعا وکړي الله به معاف کړي. ته غټه نه غټه ګناه، ان الله یغفر الذنوب جميعا،
الله ټول ګناهونه معاف کوي. یا عباد الذین اسرفوا، اے زما زیات خرو بندگانو ټول ګناهونه زما معاف کوما. دویم دا د دې اسر نه مراد احکام شاقه دي کوم چې په بنو اسرائیل باندې راغلي. احکام شاقه لکه څنګه هغه داو چې زمنګ په دین کې په 40 روپو کې روپۍ زکات ده، یهودو کې په 40 کې روپۍ زکات څومره ګرانو. دویم نمبر دا د هغوی مونځ به د ګرجې نه بغیر نه کېدو، جماعت نه بغیر به نه کېدو، جمع نه بغیر به نه کېدو. زموږ مونځ په پوله باندې هم کېږي، پټي کې هم کېږي، پرزه کېږي، سین په غاړه هم کېږي. البته جمع چې دا سنتي موقت ده، واجب ده. بله دا ده زموږ په دین کې تیمم دی، پخوا تیمم نو خامخا به غسل کوو، د احکام شاقه. بله دا وه چې د یهودو دپاره دا مسله وه چې د هفتې په ورځ باندې به ګټه وټه مکمل حرام وه، سهار نه ماښام پورې به دیاړي نه شوه کولی. زمونږ سړی دیاړي کولی شي، خو د اذان په ټیم کې د اذان نه واله تر د مونځ پورې په دې ټیم کې سړی ګټه وټه نه کوي. دا احکام شاقه منسوخ شول. بله دا وه چې فدیې میدیې نه وي، بس قاتل به چې قتل وکړو خامخا به هغه پانسي کېدو. زموږ په دین کې فدیه راغلی ده. د هغوی په دین کې د حیض او د نفاس احکامات سختو، په دې کې آسان دي. دا ټولې مسلې داري زموږ په دین کې الله سهولت راوځي. دعا به صرف د پیغمبر قبلېدله، امتیانو به دعا درخواست کو پیغمبرانو ته. زموږ په دین کې د هر ګناهګار دعا هم قبلېږي. نو د الله تعالی معاف کړی دي. ربنا ای زمونږ ربا ولا تحملنا په موږ باندې مبارک وما هغه څه لا طاقت لنا چې نشته طاقت زمونږ دپاره به د هغې د اوچتولو. نو الله تعالی وی چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دا هم قبول شوله، دا ټولې قبول شولې. واعف عنا، معافي وکړه موږ ته زموږ د جرایمو. واعف عنا من الجرائم، زموږ جرایم موږ ته معاف کړه کوم چې موږ نه شوي دي. واغفر لنا، موږ ته زموږ ګناهونه معاف کړه، موږ وبخه. واغفر لنا، موږ وبخه. معافی کې په مغفرت کې څه فرق شو؟ واعف عنا جرمونه راته معاف کړه، واغفر لنا معنی دا ده واغفر لنا چې موږ وبخه، یعنې چې خلک را پسې ونه خندې، چېرته د خلکو د پیغور نه مو وساته. ورحمنا، رحم را باندې وکړه، پر روانه زمانه کې من رحم وکړه. نو ورحمنا، رحم را باندې وکړه. انت مولانا، ته زموږ مولا یې، ته زموږ دوست دی. فانصرنا، زموږ مدد وکړه. علی القوم الکافرین، د کافر قوم په بدله کې، په مقابله کې. دې کې اشاره جهاد ته شوله. دا دعا چې کله سړی وي نو امین ویل پکې مستحب دي، چې امین سړی وي الله د دعا زموږ قبول کړي. مولانا پکې راغی. مولانا لفظ ویل آیا مولوی صاحب ته ویل جایز دي که ناجایز دي؟ قرآن کریم کې راغلی دی انت مولانا، ته زموږ مولانا یې، ته زموږ دوست دی. نو مولا ویلو د الله نه بغیر مخلوق ته ویل څنګه دي؟ نو جواب درې چې جایز دي. پاتې شو دا خبره چې دا د الله صفت دی، دا د الله تعالی دغه صفاتونه نه دی چې په بل چا باندې اطلاق نه کېږي. د الله رب العالمین اسماء او صفات دوه قسم دي. یو هغه اسماء او صفات دي چې د هغې اطلاق په الله باندې کېږي، بل چا باندې ناجایز، لکه الله الرحمن. دویم هغه اسماء او صفات دي چې د هغې اطلاق په مخلوق باندې کېدی شي، لکه بالمؤمنین رؤوف رحیم. بالمؤمنین رؤوف رحیم، په مسلمانانو باندې رؤوف او رحیم دی. ګوره دلته کې د رؤوف او د رحیم دا اطلاق د الله صفات دي، په پیغمبر باندې د اطلاق وشو. په دې وجه باندې شی بن نشو، په دې بنیاد باندې دا مولا لفظ چې د ادام د الله دغه صفاتونه نه دی چې په مخلوق باندې د اطلاق ناجایز دی. یو دویم نمبر دا ده، دویم نمبر چې دا مولا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم باضابطه تر باندې د صحابو د باره استعمال کړی دی. مشهور واقعه ده د فتح مکې په کال باندې د جعفر رضی الله عنه او دارنګې د حضرت علی رضی الله عنه، د حضرت زید رضی الله عنه، د دوی د حضرت حمزه رضی الله عنه لور و د هغې د حضانت په باره کې اختلاف راغلی و، جعفر، علی او زید ابن حارثه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کار وکړو چې حضرت جعفر ته یې وویلو چې دا ماشوم ځان سره ته بوځه، ځکه چې ستا ښځه او د ده ښځه خویندې دي په خپل میز کې. نو الخالة بمنزلة الام، اوس دلته کې به حضرت علی او حضرت زید خفه کېږي. نو حضرت علی ته ویل چې انت مني، ته زما نه یې، او حضرت زید ته ویل چې انت اخونا و مولانا، ته زمونږ ورور یې او زمونږ مولا یې. لہذا زید ته هم مولا ویلی شوی دی. نو چې زید ته مولا وویلی شو، لہذا بل عالم ته مولا ویل جایز دی. هېڅ قسم په دې کې څه داسې شبهه نشته. سړی به کې په زور باندې پیدا کوي، په دې کې شبهه ده. ولې به کې شبهه ده؟ هېڅ شبهه به کې نشته دی.
ځکه د مولا معنا مولا خو لفظ مشترک ته تاسو به ویلې په اصول شاشي کې مولا دوستم وي دغه شانې مولا معتق تم وي مولا معتق تم وي آزادون کې او دارنګي آزاد کړل شوی دوست دا ټول معنی چې دي دا د دې دي البته که سړی الله ته وي نو بیا به د دوست او د کارساز په معنا باندې سړی استعمالي او د بل چا په باره کې د موثق او د موثق د دوست د ټولو معنو باندې دا استعمال جایز دی فانصرنا علی القوم الکافرین زنګ مدد وکړه د کافر قوم په مقابله کې